چې څومره کارونه دي ناغه دې د پاره دي چې خلک بسوي نو زمونږه په غمونو کې په خادو کې غام تور باندې دغه چې دا خلک بسوي کدا سي مېونه کړه نو دا خلک بسوي معاشره بسوي دا قام قبيله بسوي خپلوان بسوي نو دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې تاسو کې یو تن کامل مؤمن کې دی نشي سو پورې چې هغه ته زیات محبوب نشم د خپل مور او پلار نه د رشتہ دارانو نه د خپل اولاد نه د ټولو خلکو نه نو هغه سړی کامل مؤمن نشي کېدی چې کله یو سړی څه عمل کوي نو د دې پته لګي په کمزې کې کله چې ټکراو راشي د الله او د الله د رسول د خبرې د مور او پلار سره مور او پلار یو سوي او الله بل سوي نو دلته کې د مور او پلار خبره اخلي او د الله خبره پرېږدي دا نه کې دا ټکراو راځي د بچو سره د بچو د خبره او د الله د خبره د الله او د الله رسول خبره یو شان ده او د بچو خبره بل شان ده د بچو غ واخلي د الله او د الله د رسول خبره پرېږدي نو دام په دغه زمره کې راځي د دغه سړی ایمان کامل نه ده دغه رنګه معاشره ده الله او د الله رسول یو سغواړي او معاشره بل سغواړي نو دا سړی د معاشره خبره اخلي معاشره خبره خفن شي خلق را پسې خبرې ونکي نو د الله او د الله رسول پرې خو دو او معاشره واغسته خلک واغستو نو دلته کې هم دا په دغه کې راغله چې دغه سړی ایمان کامل نه ده د مخلوق واغستو دغه سي زمونږه غمونه او خادي هغه چې ګوره ناغه ټول هغه د غندونو نه ډکی شي دي غم څه شو غم خو اولنۍ کله چې غم وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یو خدا چې خلق با خپه به یي ولې بنئ کله چې سړی په کور کې یو چرګي هغه مرشي نو سړی په خلق په خپه کیږي لیکن چې کله انسان مرشي نو داغه نه بسیات بیا خفګانی دغه سه یو سړی دی هغه دې نه سعودي ته رسوتيږي نو خلق پسې خپي نو سعودي ته چې لاړ شي نو د خپل د کې دا یا د مزدوري د پاره تللې کار د پاره تللې ولیکن سو وخت د پاره بده غایبی نو خلق پسې خپکیږي او چې کله د همیشه د پاره غایب کیږي چې سعودي ته لاړ خو بیا سره په ټلیفون مایو او په موبایل باندې رابطه سره بیا کې دی شي بیا د ملاقات امید کې دی شي منګه بیا یو ځای شو ژوند یې بیا براشي بیا به ملاقات شي لیکن چې کله مستقل یو سړی روسس شي مرشي نو داغه سره نه بیا په ټلیفون خبره کې دی شي نه په موبایل کې دی شي نه بیا دا امکان کې دی شي چې بیا د خبر نه راوځي او د سره بیا زمونږ خبرې وشي دا څنګه کیږي دا د خلکو په ذهن کې دا خبره بالکل کلکا پرته ده نو چې نه کیږي نو بیا خامخا خفګان بوي لیکن خفګان هغه د خپل حد کې دنه کم چې الله ویلي د الله رسول ویلي هغه حدودو کې دنه خفګان هغه کې دی شي هغه پکار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه هغه سړی زما امتی نه دی چې هغه چې چل کې شق الجيوب گریوان شلی او ضرب الحدود خپل مخ وهي او د کله پکې دام راضی الحالقه والصالقه چې دا ویخته شلی ویخته شو کوي او جامې شلی او مخ په سپېړو باندې وي دغه سړی دا زما امتی نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما امتی نه دی چې د پیغمبر د امتیت نه اوت نه چرته لاړ چرته بزیده نو یو خبره ده چې خفګان به خفګان هغه حدود کې دنه سړی سړی خپه ده مخ باندې داغي اثر کیږي کله سترګونه داغي نه وخت کې بهيږي
لیکن داسې خبره بسړی د خولې نه نو باسي چې هغه کې فریاد راځي، هغه کې شکوه راځي، شکایت راځي د الله نه. دغه سي خبره بسړی د خولې نه نو باسي. بعض وخت کې خلک د جاهلیت هغه اوازونه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه باره کې مو یو دعا بدعوى الجاهلیه، د جاهلیت خبره کوي، هغه د خولې نه راو باسي، نو دا سړی زما امتی نه دی. نو غم هغه موږ هر یو سړی ته پروت دی چې پیدا شو نو دی پیدا شوی دی د مرګ لپاره، نو دی به یو ورځ بمري، د یو وخت دی، د یو ټیم دی، هغه ټیم ته به دی ځان رسی، هغه ته به دی رسی او بس مري به. ولې دنیا کې همیشه د پاره اوسېدل نشتی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چا ویلم دی او قران کریم کې هم دغه مضمون شتی چې خلق لګیا دي خوشحالي کې پدې باندې چې دا پیغمبر به مړ شي، موږ به اخلاص شو دمو بشوته. نو الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکړي پدې باندې، پدې خبرو خپکیګه ما افا ام مت فهم الخالدون، اے کته مړ شنو دی به همیشه سو نو ته عمر دی بمري. نو بل فرما دا چاویلی شعر کې چې لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول الله فيها مخلدا، کچره په دنیا کې د چا د پاره همیشه وسیدل وې نو محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول هغه په دنیا کې همیشه وې. چې پیغمبر همیشه نه دی نو بل بسو کی چې هغه به همیشه شي. نو همیشګری یو د الله د پاره ده، همیشه نه ازل نه دی، د ابد اول نه دی، او یبا او اول دی چې داغه نه مخکې څوک نو، او الله آخر دی چې داغه نه وروسته به څوک نه، او الله ظاهر دی چې په دلایل باندې په صفات باندې الله بالکل ښکارا دی، او باطن دی داسې چې ذات څوک په دنیا کې کوشش کو څوک کوي نو لیدې نشي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره هغه بازي اختلافي خبر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سره ملاقات او دیدار په دنیا کې شوه دی کنه دی شوه، هغه اختلافي مسله ده. لیکن نور چې څومره انسانان دي نو داغي باره کې دغه خبره کوله کیږي چې په دنیا کې در الله سره د الله دیدار هغه نشي کېده، هغه اگر چې ممکن دی خو واقع نه دی. بل آخرت ته نو په آخرت کې د الله سره دیدار وکيږي، ملاقات وکيږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو تاسو به الله رب العزت ته داسې ګورئ لکه تاسو چې سپومې ته ګورئ، نو سپومې تاسو چې اینې نو په دې باندې سترګې پټیږي نه، لکه د سپومې رڼا چې دا ناغه رڼا اشته خودمره تیز نه ده چې سړی وته ګوري او سترګې پټې شي، سړی لیدې نشي. لکه انور ده، انور ته سړی نشي کته، سړی سترګې پټیږي. او سپومې دا نو سپومې ته سړی ګوري نو د سړی باندې څه تکلیف نه راځي، سترګې سړی نه پټیږي. نو سړی سپومې ته ټول کته شي، انور ته ټول سړی نشي کته. نو د الله دیدار وکيږي، نو د الله دیدار به ال کی چې دنیا کې د الله خبره منلی، د رسول خبره منلی، نو دیدار وکيږي. نو خبره مې کوله چې غم دې، نو غم په دغه طریقې باندې چې جړه پر یاد هغه کوي نو الله تبي الله ته ز خپل فریاد مخکې کوم چې زما زړه ټکور کی، الله زما د پاره د خیر تنظیم وکي. دا نه چې یا الله جزدي مندلم یا زدي مندلما، نو بس چې دا څومره غمون راځي په ما باندې راولي. دا بازي خبره دا د الله نه د شکایت خبره، دا سړی د ایمان نه خلاصي. نو دغه سي خبره دا کول نه پکار چې سړی دې خبرې وکي. بیا کله چې مړ وشي نو دا هغه زر تر زره هغه غسل ورکول او بیا هغه قبر ته حواله کول چې څومره زری نو بس هغه غسل تنظیم پکار دی. ولې کله چې انسان مړ شي نو د بدن رو رو بیا پکې ګرمایش ختميږي، نو دې بیا رو رو کړکیږي، دې سخشي بیا لاس او خپې بیا راغونډيږي نه او اړقړقيږي بیا نه، نو بیا په غسل کې هم تکلیفي. نو دې وجنه دا وایي چې تاسو د ټول نه اول د دلا د غسل او د کفن تنظیم وکړي. بل طرف ته خلک بلګیای د قبر تنظیم وکړي،
نو چې څنګه قبر تیار شو او د غسل وشو کفن ورته واغوستول شو او قبر تیار شه نو بس وړي او خخوي الله ته حواله کوي ولې دا الله مال له الله ته رسوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې کداغه سړی خسړی نو د خپل زیت ورسوي چې د په آرام شي او کده بد سړی نو دا ستاسو په سټونو باندې یو بوج دی نو دا د خپل سټونو نه دا بوج لري کوي د خپل وګونه دا بوج لري کوي کوزي کوي نو زر تر زرا که خدای نه هم ورسوي او که بد نه هم ورسوي بیا بل خبره کله چې زمونږ په معاشره کې مړ وشي نو بیا د هغه د ستر او د پردې سو خیال نه ساتي دانګي ژوندۍ هغه کرم ورنه وزي سړی دی هغه کرن نوزي ټول خپل له کو پردې ورنه نوزي دنه ډیر شي زنانه دي پردې پکېم دي خپل پکېم دي د ورنه نوزي یو دغه د سړو بارکه دویم د خزو بارکه سړی مړل دی راضي چاپیرتی کینیو چا ودریږي وتاو اینی دغه د خزو د پاره ځان لا کم یو زیک شي د سړی د پاره په ژوندانه باندې ورننوتل ناجایز دي نو پس د مرنا یا په داسې حالاتو کې هم ورننوتل ناجایز دي که سړی مړل نو پردی خزا چې په ژوندانه کې داغې نه ستر او پردوا نو پس د مرګ نه هم داغه نه به ستر او پردی که سړی دی او که خزا ده نو ستر او پردا دا به د مرګ نه رستو هم هغه مختبنه ګوري خزا ده پردی سړی مختبنه ګوري سړی دی نو پردی خزي ته بنه ګوري نو زمونږ عام طور باندې چې ګوري نو دغه سي خلق پکې ورننوزي کورن ته ورننوزي خپل پردی نه ګوري ورننوزي دا نه په خاده کې هم دا نه ګوري چې پردی دی او خپل نه ورننوزه نو دا د ستر د پردی خبره دا زمونږ لپاره یو اهم خبره ده رسول قرآن کریم کې الله رب العزت وی چې دا صورت میں نازل کړل نو په دې باندې عمل هم ما پرس کړل سورۃ نور ابتدا کې وی سورۃ انزلناها وفرضناها دا سورۃ الله یې موږ نازل کړل په دې باندې موږ عمل پرس کړل لازم کړل چې په دې باندې عمل کوي نو پای کې د ستر او د پردې باسته د چانه ستر دی د چانه نه دی اوس په دې وخت کې خبره خټوله نشي کېده لیکن دا خبر دا چې معلومول غواړي چې د چانه ستر پکار دی او چانه نه دی